السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا علاقه په لړم باندې مشهوره ده. لړم ورته وایي، د بټخیرې نه تقریبا په یوه نیمه ګنټه فاصله باندې ده. ګاډي کې چې سړی راځي، خپل ګاډي یا موټر سایکل په یوه نیمه ګنټه کې سړی دلته را رسېدی شي او دلته د قدرت د شاهکار یو سړی معاینه کولی شي، هغه کتی شي. دلته د الله تعالی قدرت تر ډېره زیاته واوره شوې ده. موږ خو د دې په باره کې اورېدلي چې دلته ډېره زیاته واوره کېږي، خو د مصروفیاتو په وجه دلته راتلی نه شو. نن چونکې د جمعې ورځ وه، مولانا محمد علي شاکر صاحب خواهش و چې لاړ شو. دا ځای وینو، دا هم د الله تعالی قدرت دی، د الله تعالی د قدرت یو نظاره ده. الله تعالی فرمایي قل سیروا فی الارض، په ځمکه کې وګرځئ، د الله تعالی چې کوم قدرتونه دي، د هغه چې کومې نظارې دي هغه وینئ. نو دا واوره ده او دا الله تعالی د دې علاقې دپاره دا یو ډېر لوی نعمت دی. کله چې واوره ونه شي خلک ډېر زیات پریشان وي. موږ چې کله واړه واوره به ونه شوه، دا مشران به ډېر زیات پریشان وي. موږ دا څه وجه ده چې دا مشران د واورې په نه کېدو باندې پریشان وي؟ د هغې مین وجه دا ده چې الله تعالی د اوبه انسان له د واورې په شکل کې سپور کړي دي او دلته پرتې دي. کله چې ګرمي شي نو دا واوره ولې کېږي او دا زموږ خویانو ته، دغه شان زموږ مېړونو ته د اوبو چې نورې کومې ذریعې دي د هغې په ذریعه به موږ ته رارسي. نو دا واقعیتا ډېر زیات د سیل او ډېر زیات د الله تعالی د قدرت د نظارو ځای دی. کوم خلک چې دې ځایونو ته نږدې دي هغوی له خامخا راتلل پکار دي او دا علاقه ویني. دلته چې کوم نوجوانان ملګري دي هغوی راغلي دي، یو بل په واورو باندې ولي او د دې نه مزې اخلي.